حضرت موسیٰ علیہ السلام د واقعی په ضمن کې رب کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خصوصیات نه صفات هغه ذکر کړي. هغه نه صفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم دي پاغي کې مخ کے درس کے ذکر شو. اغدا چې مخ کې دا بیان شو چې د الله جل شانه د رحمت دو قسم دی، یو عام دی یو خاص دی. عام رحمت د الله جل شانه چې دی هغه په انسانانو، په حیواناتو او په چرین پرین په ټولو مخلوقاتو باندې عام رحمت دی. او حدیث پاک هم ذکر کړو چې د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې د رب کائنات د رحمت سل حصے دی، پاغي کې 99 حصے الله جل شانه د خپل بندگانو د پاره د آخرت د پاره ساتلې دی. یو حصہ د رحمت هغه دنیا ته را لګري دی او د الله رب کائنات د یوې حصے د رحمت هغه د اثر دی چې یو زناور درنده هم خپل اولاد سره محبت کوي. نو یو عام رحمت دی چې په ټولو باندې دی، په کافر باندې هم دی، په مسلمان باندې، په فاسق فاجر باندې هم دی، په متقی پرهیزګار باندې هم دی، او په موحد باندې هم دی، په مشرک باندې هم دی، په ټولو باندې عام رحمت دی. او دویم د الله جل شانه خاص رحمت دی چې هغه دریو قسم خلقو باندې دي، چې هغه خلق چې کم متقیان او پرهیزګار خلق وي، دویم هغه خلق چې کم د خپل د مال په صحیح طریقې سره زکات ادا کوي، او دریم هغه خلق چې د الله تبارک وتعالى په آیتونو باندې یقین کوي. دا د الله جل شانه د خاص رحمت مستحق خلق دي. او نور صفات د هغه خلقو ذکر کوي چې کم د الله جل شانه د رحمت خاص مستحق خلق دي. هغه خلق دي الذين يتبعون، کم خلق چې تابعداري کوي، الرسول د رسول، النبي د نبی. موږ ذکر کړو د رسول او د نبی په منځ کې فرق دا دی. رسول هغه چاته وي چې هغه ته مستقل کتاب یا شریعت دا ورکړی شوی وي. رسول د الله جل شانه پیغام رسون کی، او نبی هغه چاته ویل شي چې هغه طرف ته د الله تبارک وتعالى طرف نه وحی وشي، هغه ته نبی وي. نبی او د رسول په منځ کې فرق دا دی چې هر رسول دا نبی وي او هر نبی دا رسول نه. نبی د ځان نه مخکې چې کوم پیغمبر وي داغه په شریعت باندې، داغه په کتاب باندې هغه چې د الله تبارک وتعالى طرف ته خلق را بلی، مستقل هغه ته شریعت، مستقل هغه ته کتاب یا صحیفه دا نوی حواله شوی. او رسول هغه چاته وي چې هغه ته مستقل شریعت ورکړی شوی وي یا مستقل کتاب ورکړی شوی وي. او دریم صفت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر شو چې النبی الامی، یعنی امی یا خدا چې ام القرى مکی طرف ته نسبت دی، یا طرف ته مور طرف ته نسبت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مور نه پیدا شو نو د چا په وړاندې ځانو تلمذ نو ټټ کړي، د چا په وړاندې د شاګردۍ د پاره ناس نو، او د چا په وړاندې د زده کړې د پاره سر نو ټټ کړي. ځکه نسبت مور طرف ته کیږي چې امي دی، یعنی چې د مور پیدا شوی د چا نه علم نه زده کړي، او داغي باوجود چې د الله رب العالمین د علوم چې کوم سمندر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زبان مبارکه باندې جاری کیږي، هغه صرف او صرف د قران کریم هغه نزول دی چې قلب اطهر باندې وشو، او دا غینه لسان محمدی باندې راغي او ټول دنیا ته هغه علم خور شو. او دا صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره مدح ده، یعنی د مور نه پیدا کیدو نه بعد چانه سنز د کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره مدح ده، تعریف دی، فضیلت دی، چې یو طرف ته د ټول دنیا د علوم او سمندر دغه په جبه باندې جاری کیږي، لګیا د ټول دنیا خلق دغه علم ته حیران دي، او دشمنم تسلیمي چې دا واقعي دا د انسان کلام نه دی.
او دشمن هم دا تسلیمي چې دا حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنه یو يهودو عالم دی عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنه چې کله دی مدینه منوره ته راغی يهوديان ورونی و چې تراشه دی پیغمبر سره کېنه او تا ته چونکې د تورات علم در سره شته د انجیل علم در سره شته د آسماني کتابونو علم در سره شته ته به په خبر باندې پوه شي چې کله دی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیا دی صحابه کرامو ته واعظ او نصیحت کوي او عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ ګوري لګیا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارکه باندې د الفاظ دی ایها الناس یا خلقو افشوا السلام سلام عام کوي واطعموا الطعام په خلقو باندې خوراکونه کوي وصلوا بالليل والناس نيام والناس نيام په داسې وخت کې مونږ کوي چې خلق ودی د شپې د تهجد مونږ کوي د الله تبارک وتعالى سره تعلق جوړ کړي تدخل الجنه بسلام او سلامتیا سره تاسو جنت ته داخل شي یعنی دا سلور کارونه وکي نو سلامتیا سره به جنت ته داخل شي ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صله رحمی کوي رشتي ناتی جوړ ساتي او د شپې په داسې وخت کې مونږ کوي چې خلق ودی تدخل الجنه بسلام دا سلور کارونه که تاسو کو سلامتیا سره به جنت ته داخل شي عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ وی چې دا د انسان کلام نه دی دومره لوی علم باوجود راځي فورا کلمه وي مسلمانېږي و چې دا کلمات چې ما واورېدل ما زه پوه شوم دا د عام انسان کلمات نه دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره دغه امي بغیر لیکه پړه کېدل چې دا فضیلت خبره ده ځکه د ټول دنیا علومو منبع او مصدر دغه قلب اطهر دی دغه زبان مبارکه دی او عام خلقو د پاره چې دی ان پړ کېدل امي کېدل دا جهالت دی عیب دی ځکه چې موږ تاسو لاسم سن راځي او بیا سړی په دنیا کې د دنیا د رسم مطابق هم څه زده کړه نه کړي او ځان جاهل ساتړي نو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون پړه لیکه پوی سړی او جاهل دا برابر کېدی نشي د لیکه پړه سړی خپل فضیلت دی اهل علم په خپل فضیلت دی نو لہذا امی بل صفت ذکر کو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صفات د نبی امی دا صفات چې د تورات او په انجیل کې لیکل شو او بل صفت مخکې ذکر کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې آیت کې کوم نه صفات دی پاغي کې یو صفت دا ذکر کړي یامرهم بالمعروف هغه حکم کوي دوی ته د نیک کار وینهاهم عن المنکر او من کوي دوی د بد کار نه دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې یو عظیم صفت دی او دا د هر پیغمبر مشن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ګڼ شمیر احادیث مبارکه په دې باندې موجود دي چې کله تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرې دی نو تاسو به د وحی د برکاتونو به محروم شئ تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر چې پرې دی بیا به تاسو دعاګانې غواړئ تاسو دعاګانې به نه قبلېږي او چې کله تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرې دی په تاسو باندې عذابونه به راځي او تاسو چې کله امر بالمعروف نهي عن المنکر پرې دی تاسو صلحاء او نیکان خلق دا به دعاګانې کې هغه دعاګانې به نه قبلېږي نو امر بالمعروف نهي عن المنکر یعنی د نیک کار امر کول او د بدو نه منې کول د خپل استعداد او د خپل د صلاحیت او د خپل سعی او کوشش مطابق دا د هر مسلمان فریضه ده منګ او تاسو په معاشره کې هر کار مخصوص خلکو ته حواله شوی دی یره دا فلانکی جماعت ولا فلانکی کار وکي دا فلانکی دا حاجی دی دا غازی دی دا تبلیغی دی دا مجاهد دی دا تقسیم کړي دی مونږه حالانکه دا د هر مسلمان ذمہ داری ده چې هغه هر شعبه های ژوندۍ سره دغه تعلق وي او په هر ځای کې وي په هر حالت کې وي د نیکی طرف ته رابلل او د بدو نه منې کول دا زموږ استاسو مذهبي اخلاقی شرعي فریضه ده دا یوازې د مخصوص دی او جماعت کار نه دی بلکې د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت هغه کس سره وي چې کوم کس کې دا جذبه موجوده وي د امر بالمعروف د نیکی حکم کول د بدو نه منې کول چې کله یو مسلمان په دې کار کې لګیا وي دای جذبه وي دای کوشش وي نو الله تبارک وتعالى د دعاګانې قبلې او چې کوم کس دغه کار کوي امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي د شاته د الله سبحانه وتعالى طاقت وي دغه لاس وي او دا د الله تبارک وتعالى مخصوص بندگانو کې دي چې کوم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا
وقال انني من المسلمين دا هغه چانه خیسته خبره ده چا کې دي چې هغه د الله دین طرف ته خلق را بلی او خپل نیک عمل کوي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. زما محبوب پیغمبر دوی ته وایي چې دغه زما میشن دی، زما لار ده چې زه د الله دین طرف ته خلق را بلم، د الله عظمت خلکو ته بیانوم. نن چې چا سره کېني د خپل د لیډر، د خپل د مشر، د خپل د پارټۍ فضیلت او هغې طرف ته خلک مایله کول، هغې نه خلک متاثره کولو کوشش کوي. داسې خلک ډېر کم ملاویږي چې هغه تا سره کېني د الله د ذات نه تا متاثره کړي، د الله عظمت درته بیان کړي، د الله کبریایي درته بیان کړي، د الله تبارک وتعالی د ذات نه تا متاثره کولو، د الله محبت ستا په زړه کې پیدا کولو کوشش وکړي. دا خلک ډېر کم دي. نو لہذا چې کله هم یو مسلمان په یو مجلس کې کېني پکار د الله تبارک وتعالی د عظمت او د کبریایي تذکره وشي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفاتو کې یو عظیم صفت دا ده چې یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، د نیکی حکم ورته کوي او د بدو نه منع کول کوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.